الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. دا سورة الحاقة دا کلمه چې دی په دې کې سورت مبارک کې راغلی ده نو تسمیه د کل سورت په اسم د جز سره دې مبارک سورت کې دوه رکوګانې دي او آیتونه مبارکه پکې 52 دي. ما قبل سورت مبارک سره چې دی نو ربط په دې کې دی چې التک هم د قیامت ذکر خصوصیت سره او دلته کې هم چې دینو د قیامت هغه ذکر او د هغه سره سره چې کوم دینو د هغه د عذابونو تذکرہ ده. د حال مآل د دوه قسم ډلو کوم چې د ایمان بالله ایمان بالرسول او ایمان بالآخرہ وروړون کیو د هغه حال مآل او چې کوم خلق مثلا دغه سينون د هغه حال مآل چې کوم کافر دي د هغه حال مآل هم ذکر کیږي. الله فرمای جل جلاله الحاقة ما الحاقة یعنی قیامت آغا چې پاغه کې آغا ظاهری دن کې دی او ثابتی دن کې دی او حق دی هغه چې دی انکار کوون کې دی د هغه نه. بیا فرمای ملحاقه حق شه دی او ما ادراک ملحاقه او بیا سدی عظمت شان د حاقی یعنی د قیامت. کذبت ثمود عاد بالقاریه تکذیب کړو سمودیانو عادیانو په قاریه باندې بالقاریه په قیامت چې هغه ټنګون کې د سود زړونو په احوال د دې سروخه. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه فسرچ سمودیانو هلاک شو دي په طاغیه سرا. طاغیه یعنی بصيحه المجاوزه للحد في الشده هغه چې هغه تجاوز کوون کې او د حد نه په شدت کې. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه او هر چې عادیان دي هلاک شو دي په هوا باندې په سخت او आवाज والا هوا باندې عاتيه چې قوي و ډیره سخت وا یعنی مطلب دا دی چې په عادیان اوراله سره د قوت او د شدت نه مع قوتهم وشدتهم. وسخرها عليهم 7 ليال و8 ايام اور علی گلی والله رب العزت دی لرا یعنی سخرها بمعنی دا ارسلها بالقهر علی گلی و دی لرا په قهر سره په دوی باندې وش په او اتورزی خصوما یعنی پر لپسې فتر القوم فيها صرعا پس یعنی بت قوم لرا فدی کی صرعا چې مطروحین حال کې چې پریوتون کې وي په دې حال کې چې هلاکی دن کې وي څنګه کانهم اعجاز نخل خاویه گویا چې دوی با په شانت دو تنود کجرو وي خاویه چې پریوتون کې وي او فارغیدون کې وي خدز مکه سره کنیکشن ختم شینو پرې بوزي دغه وندسې د کجوري ونی په شانت د کجورو دو تنو په دې حال کې یعنی خاویت نخل خاویه کجوري ساقطی دن کی خوا او
چې فارغ به وي، معنا دا چې کله دا د ځمکې نه فري شي نو پرېوځي که نه دغه. فهل ترى لهم من باقیه، پسې دې به ته د دوی دپاره څه باقي پاتې کېدونکې څه آثار یعنی نو نه به یې نه داسې به د سطح هستی نه میټاو شي. وجاء فرعون ومن قبله، او رابشي فرعون او هغه چې مخکې د ده نه دي د ده تابعدار. والمؤتفقات او بالمؤتفقات بالخاطئه، یعنی دغه چې کوم دی نو دا لوط علیه السلام هغه قوم مؤتفقات هغه په معنی د منقلبات سره، یعنی الله رب العزت چې کوم دی جبريل علیہ السلام ته حکم وکړو نو دا مؤتفقات یعنی دغه دا کلی چې څومره وو د ټول د جوړو نو ویستلخه چا جبريل علیہ السلام پورته کړو قیامت دغه آسمان ته نږدې به پړ مخې راوغورځو. بالخاطئه فوجد سو هغه ګناهونو یعنی چې هغه دوی کوم خطا کړې وه د وجه د خطا نه، بالفعلات ذات الخطا، هغه کارونو په وجه چې کوم خاوندان د خطا وو. فعصوا رسول ربهم، پس نافرماني کړې وه هغوی د رسول د رب خپل د لوط علیه السلام. فاخذهم اخذة رابیه، پس نیولې دوی لره الله رب العزت په نیولو سخت سره. رابیه یعنی زائدة فی الشدة علی غیرها، چې سخت په نیولو سره چې کوم دی نیولي. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیه انا لما طغى الماء حملناكم فی الجاریه، بشکا مونږه کله چې طغى الماء یعنی پورته شولي اوبو د هر سیزنا د غرونو وغیرهونه د طوفان نوخه، حملناکم سوار کړو مونږ تاسو لرا فل جاریه په کشته جاری کې، په هغې کې اتیا کسان د نوح علیه السلام مبارک د اولاد نه او د نوح علیه السلام د امت نه اتیا کسانو نه ښځې او سړي. الله فرمایي لنجعلها لکم تذکره، د پاره دی چې وګرځو مونږ دې لرا ستاسو د پاره تذکره، یعنی مطلب دا دی چې وعظ او نصیحت. وتعیها اذن واعیه، او بل دا د پاره د دې چې یاد کی محفوظ کی دا وګونه واعیه حفاظت کوون کی ښه چې څه شی واوري نو هغه محفوظ کوي، نو چې دې د پاره چې دا محفوظ کی دی لرا وعظ خو دی که نه چې محفوظ کی دی لرا اذن واعیه وګونه واعیه هغه حفاظت کوون کی وګونه چې سله واوري او هغه بیا محفوظ کی نو چې دی محفوظ کی. فاذا نفخ فی الصور، په هغه وخت چې پوکوالی شي په شپېلۍ کې نفخة واحده یعنی شپېلۍ یوه چې دویمه شپېلۍ ده. وحملت الارض، او بل دا چې پورته بکړي شي ځمکه، والجبال او غرونه فدکتا دکتا واحده، نو دای سر بس چلو شي، یعنی مطلب دا دی په یو گزار باندې ودا ریزه ریزه بچ کوم دی نو کړي شي. فدکتا دکتا واحده، پس په یو ضرب سره په یو گزار سره ودا چې کوم دی نو ټوکړې ټوکړې او ریزه ریزه بشي. خاف یومئذ وقعت الواقعه، فدغه ورځ کې بچي واقع شي قیامت، یعنی اذا وقعت الواقع اذا قامت القیامه وانشقت السماء، او وچوي اسمان فهي يومئذ واهيه، پس دا په دغه ورځ کې چې کوم دی نو واهيه کمزور وي، اسمان به وچوي او دا به چې دی ډېر کمزوري سوله مضبوط ښکاره کېږي، په هغه ورځ کې به بیا کمزور. والملک علی ارجائها، او ملک یعنی ملائک بچ دی
پاتراف د اسمان باندې وی ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه او بلدا چې ملائک با پاتراف د اسمان باندې دی وی خا ويحمل عرش ربک پورته کون کې وی عرش د رب ستا فوقهم یومئذ ثمانیه د فاسد دوینا په دغه ورځ کې اته ملائک یا اته صفونه د ملائکو خدوانه قوله پکشتا یومئذ تعرضون په دغه ورځ باندې با تاسو پیش کړی وړاندې بکړی شه د پاره د حساب لا تخفى منکم خافیه نب مخفی کیږي تاسو نه یو مخفی کیدون کی پټیدون کی فاما من اوتی کتابه بیمینی پس هغه څوک د چور کړی شوی دی د کتاب په خلاص باندې فیقول ها مقرؤ کتابیا فصبح د خطاب بوتو کی اے فیقول ها مقرؤ کتابیا او بوئی دی شراشه ونی سے یعنی کتاب اول والے ها امو یعنی خذو وقرؤ ونی سے اول والے کتاب یا زمادا کتاب عمل نامہ انی ظننت انی ملاق حسابیا بے شک ز یعنی ما یقین کو چې بے شک زبا ملاقات کون کم د حساب خپل سره زما په دې باندې سو یعنی یقینو لکه چې په خلاصو ته ملو شوی نو کله یو بندتا په امتحان کې خې نمبر ملو شنه خوشاله کنه نو به پکې هغه کوي خان نو دی به وای چې ما خدای یقینو شي فهو فی عیشه راضیه پس دی به وی په جند هغه جند یعنی په مرضی جند کې وی په چې دې برزای پاغي سرخه فی جنت عالیه جنت عالی کی بوی قطوفها دانیه میوه د دې بچ کوم دې نه بنز دی وی را تناول د دې بچ دې نو په ولاړه باندې ک په ناشته ک په لاست باندې دغه وی آسان وی ښا او را شکول به شي پاسه او ویلی شدیتا کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه چخره او سکه هنيئا په حال د کون تاسو کې چې تاسو به خوشحالي دن کې پاغس اسلفتم في الايام الخاليه چې تاسو مخ کې چې کم دین او کم پاغه تیر شو ورځو کې کم عمل کړی دی پاغي باندې تاسو سه خوشاله وي په دې حال واما من اوتی کتابه بشماله اور چې هغه خلق دی چې ورکړي شي دوی ته کتاب په غسلاس فیقول یا لیتنی نفسبو دی چې کاش افسوس زما لم اوت کتابیا چې ما ته نوې راکړې شوی کتاب زما عمل نامه ولم ادر ما حسابیا او چې زه د سره پوهېدل نه چې حساب څه شی دی یا لیتها کانت القاضیه اے کاش یعنی موت په دنیا کې دا مرګ په دنیا کې دا القاضیه یعنی فیصله کوونکی او بل دا القاطعه یعنی قاضیه په معنا ده القاطعه لحیاتی چې دا مرګ چې کوم دی نو په دنیا کې دا کټکون کې د ژوند دی ما اغنا عني مالیا ما چې کوم دی ما اغنا عني مالیا دفن ک زمانہ مال زما عذاب د الله پاک لرا هلك عني سلطانیا او هلاک شوه دی زمانہ یعنی زما دلیل قوت یعنی قوت زما او حجت زما خذوه او بویل شي د الله رب العزت طرفنا ملائکه ته چې خذوه ونی شهد لرا دا خزانه د جهنم چې کوم دی ملائکه غي ته وګوي ښا
خذوه فغلوه ونیسئ دلرا او جمع کې لاسونه د سټ خپل ته په زنځیرونو کې فغلوها ثم الجحیم صلوه بیا چې جهنم ته هغه سوځون کې اور ته چې کوم دی نو دوی صلوه داخل کې دلرا ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه بیا چې کوم دی بیا فاغ فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاغ زنجیر کې چې داغه هغه به چې کوم دی نو په زرا د ملائکی باندې باغه او یا چې کوم دی نو غضب یې څنګه ښا نو فسلکوه دې چې کوم دی نو دیتا راخ کې اوس د دې تاسو ګورئ چې دا او یا چې کوم دی نو غضب مثلا لاول غو بدا د پدې او د سماتی په ځای کې بدا زنجیر ورته کی پس پیمو به ولو باسي د جهنميان تړل خو بداسي او بل او یا غزنو هر یو غز شرین دا به او یا بعد یو غز او یا لیشتي او یو با چې کوم دی هر یو باب د یو بل نه بدومر لري کله مکی موسمي او د کوفي په منځ کې چې څومره فاصله ده ها چاویلی چې او یا غز نو هر یو غز با هر غز بیا او یا غز وایدا چې کوم دی نو مقصد د دې شمار نه دا نه چې ګنیه حقیقتا بداسي بلکې د دې هغه لویواله او غدواله به د دینه کنایه د شدا ډیر ذات لوی او ډیر وګد ښه وای چې کچرته د ټولي دنیا دا وسپنې راجم شي کنه دا یوي کړه وزن ته چې دینو د دې دا ټولي دنیا دا وسپنې نشي رسیدلې دې خبره پوه شو کنه ها خجی د ټولي دنیا وسپنې راجم شي نو دغه چې دا جهنميان به په تړلې شي نو د دې زنجیرونو ایوي کړه وزن ته نشي رسیدلی الله دې ممتاز ته محفوظ کی الله فرمایي جل جلاله انه کان لا يؤمن بالله العظیم شان خبر داده چودې چې د ایمان وروړو په الله تعالی باندې حس الله شاغا ډېر لوی دی عظیم دی ولا يحض على طعام المسكين او بلدا چې دوی ترغیب نو ورکو خوراک د مسکین ته نو په خپل مولا نو ورکو خپل تم نو چې دی ته کوي دی له خوراک ورکوي دی باندې مين کوي فليس له اليوم ها هنا حمیم پس نه بيد د پار نندرز دل تکي حمیم یعنی مطلب د قریب دوست چې دله فایده ورکی ښا ولا طعام الا من غسلین او بل بخوراک ورلنی مگر کدینو هغه بسوي د جهنميانو هغه ویني زوی به د دې لپاره خوراک ښا الله فرمای جل جلاله لا ياكله الا الخاطئون نبخور دی وینو زو لره مگر هغه خلق چې هغه خاطئون دي یعنی کافران دي فلا اقسم بما تبصرون پس دا الله زائده ده قسم کو مزو پاغ سبان دي چې تاسو وینئ د مخلوقاتنا وما لا يبصرون وما لا تبصرون او هغه چې تاسو یې نه انه لقول رسول کریم شان د خبر دادی دا قول د رسول کریم دے رسول کریم چې مطلب دا دی چې دا رسول جاګه کوم الله رب العزت دی راستولې دی کنه هغه پیغام چې راغلی دی نو دا مرسول دا هغه دی خر رسول هغه پیغام دی د الله رب العزت د طرف نه
د جبرئیل السلام په ذریعہ باندې راوړل شوی دی وما هو بقول شاعر او نه دا قول د شاعر قلیلا ما تؤمنون لږ هغه دي چې تاسو ایمان راوړی پدې ولا بقول کاهن او نه دا چې کوم دی قول د کاهن دی قلیلا ما تذکرون لږ هغه دي چې تاسو نصیحت اخلي او پند اخلي تنزیل من رب العالمین دا چې کوم دی منزل دی د طرف د رب العالمین باچا ذات نه ولو تقول علينا بعض الاقاویل او کچرتا د پیغمبر د خدای یعنی تړلې په مونږ باندې بعضی اقاویل اقوال نو هغه چې مونږ مثال په تور باندې ورته قول نه دی کړی او د په مونږ تړلې وې نو لا اخذنا منه بالیمین خامخانی ولی بو مونږه او لا اخذنا په معنا دا لنلنا مونږ برسیدلی ودتا منه د وجد دین عذاب تا بالیمین په قوت او قدرت سرا ثم لقطعنا منه الوتين بیا به مونږ چې کوم دین کټ کړو ددنا الوتين د زړه غرق وای د غرق چې دی دا وتين دا غرق ته ویل کیږي چې دا د زړه سره متصل دی چې دا کله وشلیږي نو سړی د دینه بني آدم بریاله کوي پلانې هټ اٹیک شنو بس غرقي وشلی فما منکم من احد پس نشت استاسو نه سوکو عنه حاجزین دا الله رب العزت نه حاجزین یعنی منع کون کی چې دا چې الله رب العزت نه د منع کی او یا ول حاجز کون کی سوک نشته دی چې الله عاجز کی او دل د عذاب نه چې کوم دینو منع کی ځکه چې معنی د لپاره نشته وانه لتذکرة للمتقین او شان خبره دا قران خامخا تذکرہ دا د پاره د متقیان تذکرہ د للمتقین د متقیانو د پاره باعث د وعظ دی قران او یادا چې دا قران چې دی نو لتذکرة للمتقین دا په خپل د متقیانو تذکرہ ده بده کې ورسو پر قران کې متقین راغلي کنه هدل للمتقین کله ویه الله فکل ان المتقین فی جنات و نعیم کله ان للمتقین مفازا فلا زینو کې و انا لنعلم ان منکم مکذبین او بشک مونږه خامخا پوهیږو چې بشک استاسو نه ای خلقا مکذبین یعنی تکذیب کوونکي دي په قران باندې او څوک پکې تصدیق کوونکي دي وانه لحسرة على الكافرين او شان د خبره دا قران عظیم شان چې دا حسرت په کافرانو باندې ندامت ښه وانه لحق اليقين او شان د خبره دا قران چې دا خامخا حق اليقين دی یعنی دلته کې دا حق اليقين چې دی نو دا دغه چې کوم د اضافت گویا کې اضافت د صفت موصوف تا نو دسی بشیه الیقین الحق یعنی حق یقین دی داسی هو کی فسبح باسم ربک العظیم پس تسبیح کوا تنزیح کوا پنوم دو رب ستا اسی رب شاغا عظیم دی اللہ فرمائی جل جلالہ اس دا سورہ معارج شریف ہو سورہ معارج ہو دا مکی صورت تے دی مبارک صورت کی دو رکوگانی او سلور سلویخت یتون مبارک دی صورت مبارک چه دے نو مکی دے او ذکر چه دے دا معارج کلمہ پا دی صورت کی راغلی دا دی وجه ټول صورت ته چې دی نو دغه نومس کړی دی ورته ښودلی او دې ته سأل سائلون صورت هم ویل کېږي ښه ځکه اول کې دغه کلمه راغلې ده شان نزول دا دی چې نظر بن حارث وایي ده وویلې چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء
نظر بن حارث داسې ویلې چې که دا قرآن حقي ستا د طرف نه نو په موږ باندې کاڼي د اسمان نه راوغورځوه دې نه خو انکار کوو که نه خو بیا پکې داسې وي الله رب العزت چې کوم دی نو د دې اوس تذکره راولېږله خو د دې صورت چې کوم دی د ما قبل سره ربط دا دی چې په هغه ځای کې د قیامت کې چې کوم دی نو هغه ځینې سختۍ چې وي او هغې ته د راوستلو هغه ترتیب که نه په زنځیرونو کې جکړاول وغیره دا اوس په دې صورت کې چې کوم دی نو د قیامت ته ورځې د هغې هغه مقدار اندازه ذکر ده چې هغه څومره کاله ده نو تطبیق په دغه کې دی او غټ غټ مسائل چې کوم دي نو په دې کې توحید رسالت او معاد دی اولته کې هم دی هلته په نرمۍ سره رسولو د احکاماتو باری تعالی کنه او دلته کې هم په ځکه چې دا مکی دی دا صورت هم سأل بسم الله الرحمن الرحیم خاص د الله په نوم شروع کو بس الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه عام سره په دنیا کې الرحیم صلی الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه خاص سره په آخرت کې په مؤمنانو نه په کافرانو سأل سائل بعذاب واقع سوال کوونکې یعنی دا یا دعا کوونکې چې نظر بن حارث دی دغه چې هغه ویلي اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا دا سوال کړو کنه الله فرمای سأل سائل بعذاب واقع سوال کوونکې چې نظر بن حارث دی بعذاب واقع عبارت هغه عذاب کې چې دا واقع کیدون کې دی للکافرین لیس له دافع خاص د پاره د کافرانو نشته د پاره سو دفع کون کې چې دا د دین دفع کې بلکې دا بخامخا راځي من الله ذی المعارج دا الله رب العزت د طرفنا چې متصل دی واقع کیدون کې دی او دا ذل معارج چې خاوند معارج دي یعنی زید خطلو د ملائکو دي چې هغه اسمانونه دي تعرج الملائکه والروح ملائکه او جبريل علیہ السلام چې دی نو خطون کې دي دیتا چې کله دی را کوز شوي کنه لکه مثال دا لیلۃ القدر کې یا په نور موقوع باندې چې را کوشي بیا خاتون کې دي کنه روج کوونکی فی یومنا یا په هغه ورځ کې چې په هغه ورځ کې کان مقداره 50,000 سنه چې د مقدار د دې 50,000 کاله 50,000 کاله پرې قیامت چې کوم دی نو درې دغه دي که نه یو د 4 رکعاتو نفل د 4 رکعاتو فرض په اندازه چې څونه وخت کې دا کېږي دا د خالصه مخلصه مسلمانانو دپاره مقربینو دپاره یو 1000 کاله دی پوه شو که نه که 1000 سنتین راغلی دی قرآن کې او یو چې دی نو دغه د عصاتو مسلمانانو دپاره ګناهګارانو دپاره مسلمانان دي مؤمنان او دا 50,000 کاله د کفارو مشرکینو دپاره دي ورځ یوه ده خو دغې داسې دا او داسې کېږي چې کله کله سړي له خوب نه ورځي په شپه کې نو یو شپه یوی خو څوک چې دی نو بس چې برابري او آرام ول راغلی خپ کلار نو لکه خو دغه ودو شم بیا را پاسي او کله کله چې دی نو داسې لږ خوب ول ورځي خدا سي ډیر نه ورځي هغې دپاره لږه په هغه اندازه باندې اوږده او بیا لنډه خو دا هغه خلکو دپاره چې هغې باندې مثلا په خېټې دړ وي یا څه تکلیف یې ورته دا شپه بیا څومره د کال په شان وځي که نه وځي خلک وایي هلکه د کال په شان شپه وځي تاسې د انسانانو کې داسې وي عایشه دا فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارکي په هغه اوږدو شپو کې نیت وتړه د 2 رکعاتو لا 2 رکعات یې پوره کړي نه دي او سبا پرې وخت نو وایي خدای دا دونه لنډې شپې دې پیدا کړي کله داسې
دغه خلکو د پاره چې لنډ نه وي دا به د چا د پاره لنډ وي الله دې موږ ته آسان کړي الله فرمایي جل جلاله فاصبر صبرا جمیلا صبر کوته صبر جمیل چې په هغې کې څه جزا فضا نه انهم يرونه بعیدا بشکه دوی چې کوم دي نو اینی دوی لرا د عذاب لرا بعیدا لور چې واقع کیدونکې نه دی داسې ویني ونراه قریبا اینو موږ دې لره قریبا ډېر نږدې چې خامخا واقع کیدونکې دی ځکه چې دا یو قانون هم دی چې کل آتن قریبن هر یو راتلونکي شی ډېر نږدې دی ښه انهم يرونه یوم تکون السماء کالمهل په هغه ورځ به شي اسمان په شان ته د څه شي یعنی د کالمهل یعنی هغه سپین زر چې کوم دی د چاندې به شي اسمان او د ځمکه به چې کوم دی نو دا به د اوسپنې شي پوه شوې وتکون الجبال کالعهن او شبا غرونه په شان ته د ودلې شوې وړی او وړی چې کله په ډنډت باندې وي که نه داسې دغه شي نو داسې ولا يسأل حمیم حمیما او سوال بنه کوي یو قریبی دوست د بل دوست نه ځکه چې دی به په خپل لغه کې مشغولي ځکه غرض باندې به یو ځان له یو شغل به یې ښه هر سړی به د بل نه پکې بې پروایي یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ببنی یبصرونهم یعنی اینی بدا خلق دوستان بعضو لرا خو پیجنی به یو بل نه خبرې به نه کړي یو بل سره ځکه چې ډېره سختي به یې که نه یود المجرم ارزو تمنا به کوي مجرمان کافران مجرم کافر لو یفتدی من عذاب یومئذ چېرته دې فدیه کي د عذاب د هغه ورځې نه پس سره فدیه وکړي په دې په خوږو څیزونو سره ګورې ببنیه په زامنو سره ببنیه دا بنی اصل کې بنیه اصل کې بنی نه په زامنو سره ښه یو دوم نه په ګڼو زامنو سره ځکه د بنی چې کوم دی د دې بنی اضافت هو ضمیر ته شوی دی او د جمع اضافت چې کله ضمیر ته وشي نو مراد چې دی جمعیت باطلی استغراق پیدا کوي نو معنا دا ده چې دا ډېر ګڼ بچي او په هغه ټولو باندې مثال دی فدیه وکړي دا به دی خوښوي دا مجرم ښه چې یاره دا دې لاړ شي پکې خو چې ما ته د عذاب نه خلاص شم وصاحبته او بل په بیبي باندې په ښځه باندې چې دی فدیه وکړي دا به خوښوي و اخیه او پرور سره وفصیلته التي تؤویه او بل دا چې په پلارانو باندې دلته عشیره مراد چې کوم دی نو وی فصیلته نه هغه پلارانو نیکونه چې دی نو مراد دی ښه وفصیلته التي او فصیله یا عشیره هغه چې دی ورته څه کوي یعنې پیوسته کېږي د سره چې هغه پلارانو نیکونه دي ښه ومن فی الارض جمیعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټولو ثم ینجیه بیا چې کوم دی دته د دې په بدل کې نجات میلوشي دې دپاره ښه خو په دغه وخت کې بیا د دا په کار نه راځي ځکه چې شی کافر دی که مجرم دی کلا انها لظا کلا د ردع د پاره د معنی دا چې دا سن دا بشک دا اور د جهنم چې دی لظا دا لمبي وهون کې دی په کافرانو باندې نزاعتا للشوا او دا چې کوم دی شکون کې د پوستکي د سر دی تدعو من ادبر وتولى د سر دا پوستکي نسبتا کلک وي ښه
تاسو ګورئ که نه د نور څاروي به چې دی نو په سوله وخت کې سر فرمون لرې کېږي نو د څاروي د سر نه هغه سرمن په دونه وخت کې ګورې چیدل شي د سر سرمن چې دی دا ډېره سخت دی دی کې الله وایي نزاعة للشوا چې شو کوونکی دی د څه د پوستکي د سر د سرمنې د سر تدعو من ادبر وتولى رابلی بدوی اغا من ادبر وتولى اغا څوک چې شا کړی دا او اعراض کړی دی د ایمان نه نو دی برابلی به داسې وایي به چې الیا ما تراشه وجمع فاوعى وجمع کړی دی مال فاوعى پس محفوظ کړی دی په خاصوړه کې او یعنی حق الله کې ادا کړی نه دی ان الانسان خلق هلوعا بشک انسان دا پیدا کړی شوی دی هلوعا یعنی بے صبر اذا مسه الشر جزوعا په هغه وخت چې مس کې دلر شر جزوعا دې جزا فزا کوي و اذا مسه الخير منوعا په هغه وخت چې مس کې دلر خیر منوعا نو دی منع کوي هغه خیر نه د الله حق ورکی بیان نه ورکی ښا الا المصلين مگر هغه خلق چې هغه مزګزار خلق دي یعنی مؤمنین دي د مصلین مراد مؤمنین دي ښا الذين هم على صلاتهم دائمون هغه خلق چې دی په منځونو خپل باندې مواظبت کوي والذین فی اموالهم حق معلوم هغه خلق چې په مالونو د دوی کې تاسو دي چې په مالونو د دوی کې حق معلوم دی مسلمانانو مؤمنانو ښه للسائل والمحروم د پاره د سوال کوونکی او د پاره د محروم یعنی چې سوال نزان ساتي د دغه د پاره حاجت وی خود سوال نزان ساتي ښه والذین یصدقون بیوم الدین او هغه خلق چې دی یصدقون بیوم الدین چې دی تصدق کوي یعنی صدقه کوي عادي تصدیق کوي پر ورځ د قیامت باندې چې هغه ورځ د صد جزا ده والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او دا خلق چې دی د عذاب د رب خپل نه دی یریدونکي دي ان عذاب ربهم غیر مأمون بشکا عذاب د رب د دوی چې دی نو دا غیر مامون دی یعنی مطلب دا دی چې نزول به کیږي والذین هم لفروجهم حافظون او دا خلق هغه خلق دی چې دوی یعنی د پاره د شرمګاونو خپلو حفاظت کوونکي دي الا علی ازواجهم مگر په خاوندانو خپلو او ما ملکت مگر په بیبیانو خپلو او ما ملکت ایمانهم یا هغه وینځي چې مالکان شوي دي خلاصونه د دوی فانهم غیر ملومین پس بشک دوی یعنی ملامت نه دي پدې کې پدې باندې ملامت داسې نه دي چې دلبا دی په گناهګار نه دي ښا فمن ابتغى وراء ذلك اساغه سوکو چې طلب کوي علاوه د دینه د دې خپل بیبیانو نه یا د وینځو نه فاولئک هم العادون پس دا خلق چې دی هم دوی تجاوز کوونکي دي د حلال نه حرام تا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون دا خلق ایمان والا خلق هغه دی چې دی د امانتونو خپلو او د وعدو خپلو دی رعایت کی حفاظت کی والذین هم بشهاداتهم قائمون او دا خلق چې دی هغه خلق دی چې دوی په شهادتونو خپلو باندې قائم دي او دی پټی نه یعنی د سره یو شهادت محفوظ دی نو دی پټی نه بلکې هغه شرعو بللی شو ورته نو بیا ادا کوي والذی هم علی صلاتهم یحافظون او دا خلق دی د مؤمنانو
دی په منځونو خپل باندې حفاظت کوونکی پادا کولو د دې اوقات خپل کې سره د شرایط او د ارکانو د آداب خپل اولئک فی جنات مکرمون دا خلق چې ده هم دی په جنتونو کې به مکرمون چې دی معزز به دی به اکرام کړی شي فما للذین کفروا قبلک مهطعین پس شوی دی هغه خلق لره چې کفر کړي دي قبلک یعنی په طرف ستا باندې نحوک مهطعین چې دوی ستا طرف ته چې دی نو سکیږي یعنی نظر کوونکی دی په مداومت سره عن الیمین وعن الشمال عزین اخی طرف نو د ګس طرف نستانا عزین دوی چې کم دیرو دې حال کې شری جماعات او حلقی دی وای دوی چې مؤمنانو پورې استهزاء کوي او سوی وای کدی جنت ته داخل شونه موږ خامخا د دین مخ کې داخلي مخا تعالی خلق یادی دا منافقین او کفار آیت مو کل امرئ منهم ان يدخل جنتا آیتم اکی هر یو سړی د دوینا دا چې داخل وکړي شي دوی جنت ته کلا دا سندا ان خلقناهم مما يعلمون بشک موږ پیدا کړی دوی لرا شانت د غیر د دوی نه مما يعلمون دا هغه سره چې دوی فوهیږي الله فرمای فلا اقسم برب المشارق والمغارب وزرگار الله زائده ده فلا اقسم بس قسم کو مزو برب المشارق والمغارب رب د مشرقونو او د مغربونو د انوار او سپومه او تستوري سیارات کړه نار چا خپل مشرق مغرب دي کنه ځکه جمع ویلی ښا ان لقادرون بشکمغه خامخا قدرت لرونکي بده الا ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين دا چې بدل کومګه او دوی لرکو ته نو د دې پس بدل کې نور خلق راول غره د دوینا وما نحن بمسبوقين او نه یومګه بمسبوقين بعاجزين عن ذلك عاجز کیدون کی د دین نیو فذرهم يخوضوا ويلعبوا پریک د دوی لرا چې بحثونه کوي باطل بحثونه کوي او لوبه کوي دی په دنیا کې حتا یلاقوا یومهم الذي يوعدون تر دې پورې چې ملاقات کې دوی تورز خپل اغه چې وعده کول شي د دوی سره پاغه کې د عذاب یوم یخرجون من الاجداث هغه ورځ باندې به خارج کړي شي دوی د قبرونو نه سراعا په تلوار سره محشر تا کانهم الى نصب يفضون گویا کی دوی چې کوم دی الى نصب اغا یعنی دی تلون کی وی اغا یو شی چې کوم دی نسب کړي کنه یو نخا یا رایا نو دوی هغه ته تلوار کوون کی د څه بچ دی محشر تزیخا نو دو قسم خلق یو خو چې دی نو کفار وي بدبخت خلق وي داغي خو بدل نه چې مونږ دلاله خور به ور پسې شي یو بس دسی بزغلی واغه طرف او یو به نیکان خلق چې هغه سوې وای زه محشر ته خوشالېږم زه محشر ته خوشالېږم چې آقا په کې لیدې شي معنا دا چې محبوب په کې لیدې شي دا محشر اختر زماله نو بیا چې اختر د نیکان خلکو ته په دې خوشالېږي کنه الله فرمای جل جلاله خاشعه ابصارهم ترهقهم ذلیل به په دې کې سترګې د دوی ترهقهم او پټکړی به دوی اغذلت ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا هغه ورځ دا چې دوی د دوی سره وعده کول شو د دې سره
چې ورځ د څه ده د قیامت ده. سوره نوح شریف چې کوم دی نو دا گویا کې مکی صورت تی د مبارک صورت کې چې دی نو 2 رکوګانې او 28 آیتونه مبارکه دي په دې کې 28. اوس په دې آیت کریمه د دې صورت مبارک د ما قبل سره ربط چې کوم دی نو هم په دې کې دی چې دغه تا کله مشن راغی د توحید رسالت معاد نو چاومن چاونمن چې چاومن د هغې دپاره د جنت بشارتونه او چې چاونه منو نو د هغې دپاره د جهنم بشارتونه. نو ذکر پکې د دغه لوی مسلو دی. په دې صورت مبارک کې هم د انبیاء کرامو چې کوم مشن دی ته راوړی دی نو په هغه مشن باندې چا عمل وکړو نو هغې دپاره بیا الله رب العزت جنت تیار کړی دی. قیامت شته دی هغې له به د هغې بدلې ورکړي. قیامت کې به هغه خلق له چې نافرمانه خلق دی هغې له به د هغې بدلې الله رب العزت ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دل د دې صورت مبارک نوم سوره نوح دی ځکه چې د نوح علیه السلام او د نور انبیاء کرام واقعات په دې کې ذکر دي. نو دا واقعا په کې هم ذکر دی ته سوره نوح ویلې ښه. الله فرمایي جل جلاله بسم الله الرحمن الرحیم. خاص د الله په نوم شروع کوم چې الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه عام سره په دنیا کې په مؤمنانو په کافرانو. الرحیم چې الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه خاص سره آخرت کې په مؤمنانو نه په کافرانو. ان ارسلنا نوحا الى قومه بشک مونږ لېږلو نوح علیہ السلام قوم خپلتا د دې نوح علیہ السلام چې کوم قوم خا ان او دا متویلو ان انذر قومک من قبل ان تلقوه چې تا ويروتو ان انذر قومک من قبل دا چې ويروتو قوم خپل لرا مخکې د دینا شراشی دوی تا که ایمان را نوړو عذاب علیم عذاب درد رسون کی عذاب مولم په دنیا او په آخرت کې. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. نو ویلو نوح علیہ السلام چې ای زما قومه بشک ز تاسو د پاره يرونکو ظاهر ما بین الانذار مخا دا ز تاسو تداواب چې عبادت کې ان اعبد الله واتقوه واطيعون عبادت کې د الله تعالی او یریږي د الله تعالی نو تابعداري زماو کې درې خبرې ورته وي. الله عبادت کې ان الله واحد لا شریک ومني دا الله نو یریږي او زما اطاعت کې. الله فرمایي یغفر لكم من ذنوبكم بخنبوکم تاسو ته اے یغفر لكم من ذنوبكم بخشش بو کی تاسو ته تاسو د ګناهونو نه څوک الله رب العزت بل دا و یؤخرکم او ورستو بکی تاسو لره بغیر د عذاب نه علاج مسمى تر نیټه مقرره پوری تر اجل د مرګ پوری. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. وبشک اجل الله چې کوم د عذاب د پاره مقرر دی کنه نو دا که تاسو ایمان را نوړو نو چې کله راشي نو لا يؤخر بیا رستو کول نشي هغه نیټه. لو کنتم تعلمون کچره تاسو چې پوهیږئ. خجی قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا. ویل دو نوح علیہ السلام چې اے رب زما بشک ما خپل قوم چې کوم دین راوبلو د شپې او د ورځې نو فلم یزدهم دعائی الا فرارا. پس نه دې زیات کړي دوی لرا زما د دعوت د رابللو ایمان ته اگر د سپ جوړ باندې مگر د فرار په جوړ د ایمان نه د تیخت په جوړ زیات کړي د ایمان نه.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم او بشک هر کلا دعوتهم چې زرا بل مدوی لرا دا چې تبخنه دوی ته وکي لکه دا دعوت قبل ول د دې چې کبوت نوح علیه السلام دا دعوت قبول کړي وي نو دې کې بسو دې رب الله رب العزت خیر ور کړو نو د دې وجه نه چې دې فرمایي چې هر کله زه رابل بدی لرا تا چې تور تبخنو کې جعلوا اصابعهم فی اذانهم نو ګرځي دوی سوکې د ګوت خپلو په وګونو کې اپاره د دې چې د نوح علیه السلام دا خبرې دیوانو دي واستغشوا ثيابهم ودي چې کوم دې نو سکی خپل سرونه پټي دوی دا چې دوی ماته نګوري زه ورته دعوت ورکوم چې دی ماته ګوري نه یعنی مطلب دا دی چې دی ماته نخکاری او زه دی ته نخکار واصروا واستكبروا استكبارا او اصرار کوي دی په کفر باندې او تکبر کوي دی د ایمان نه مخړی استکبارا د وجد تکبرنا ثم اني دعوتهم جهارا بامارا بلیل دی لرا فخکارا یعنی پوچت आवाज سره ثم اني اعلنت لهم لما دي ته چکم دینو اعلان میکړی دی دوی ته یعنی پوچت आवाज میرا بللی دی واسررت لهم اسرارا او بل پپټ پپست आवाज سره میرا بللی دی اسرارا आवाज خبرې پټول سره د ګوره طبيعتونه چې کوم دي مختلف وي کنه بعض خلک په تیز आवाज خوشحالي بعض خلک چې دین په پست आवाज خوشحالي نو نوح علیہ السلام وی چیرې اوچت आवाज میں برابر لیدي په پست आवाज میں برابر لیدي بعض خلک چې کوم دین وي د شپې یو سړی له د شپې ورشي او هغه سره ته خبرې وکړي نو په دې خوشحالي بعض د ورځې نوح علیہ السلام ور د شپې دعوت ورکړي او د ورځې دعوت ورکړي خو دوی دا چې دین نورم چې دین اصرار په کفر باندې کړو او تکبر په جوړ باندې دې د ایمان نه تکبر د ایمان نه کړو او تکبر کول سره او ما ورته داسې ویلی نوح علیہ السلام فرمایي فقلت استغفروا ربکم پس ویلی ما دوی ته چې طلب وکې یعنی طلب د بخنه وکې در خپلنا د شرک نه انه کان غفارا شان خبردار الله رب العزت چې کوم دې ډېر زیات بخون کې دي ډېر زیات بخون کې دي نو کله چې سړی مثال په تور استغفار شریف کوي کنه الله رب العزت ورته ګناه معاف کوي دغه چې التائب من الذنب كما لا ذنب له ها نو دې ته چې کوم دی وای ما د سی ویلو چې استغفار کوي درب خپلنا یعنی طلب د بخنه کوي انه کان غفارا شان د خبردار الله پاک چې ډېر زیات بخون کې دی یو رسول السلام علیکم مدرارا روبلیږي پتا سبحان دې اسمان یعنی باران خا مدرارا یعنی ډېر راورون کې مدر باندې وګرځي او بل دغه وخت بارانونه بن شو کنه دی ورته چې ګوره یو خو به الله ګناهونه معاف کړي یو بدر باندې بارانونه الله وره بل دا چې ويمددكم باموال وبنين تاسو امداد به وکي الله تعالی په مالونو سره او په زامنو سره ويجعل لكم جنات هو بغرض تاسو د پاره باغونه ويجعل لكم انهارا وبغرض تاسو د پاره ولي جارخه نو دا وګوره د سمرا دغه چې کوم دینو گویا کې دا استغفار شریف د سمرا بیمارو علاج شو سړی دې ډېری ګناهونه کړی دي دا غي ګناهونو د عفو د پاره بل دا چې د بارونو بند نه کیږي د استغفار چې سړی کوي الله پاک بارانونه کوي بل زامن د چانوي
زامن ورکي مال چې کوم دی نه غربت وي مالونه ورکي باغونه ولا ورکي او ولې ورته جاری کوي و چې ولې په الله پاک جاری کوي نو سړی وي راغې د نبی علیہ السلام دربار ته وی راغې ورته وی چې زما ډېر غټ ګناهګار یم دا به زه څه کوم دا ګناه به مې څنګه دغه شي بل سړی راغی پیسې به بارانونه نه کېږي څه راته وښایي چې بارانونه را باندې خدای پاک بل سړی راغی وی ډېر غربت مې دی څه وکړم بل سړی راغی وی بچی مې نشته زامن او بل سړی راغی وی د باغونو وغیره او دغه یې وکړو او دارنګې ولي و چې شوي دي نو دا نسخه ورته وښودلې چې تاسو استغفار کوئ نبی اسلام فرمایي زه په ورځ کې او یا پیري یا سل پیري روایتونه راغلي دا استغفار کوم تاسو ډېر ډېر استغفار کوئ الله فرمایي جل جلاله ما لکم لا ترجون لله وقارا سشوی تاسو لرا چې تاسو امید نه کوئ د الله رب العزت تپاره د وقار یعنی تاسو چې کوم دی تاسو له الله کوم وقار درکړی دی نو تاسو د دې ور فائدہ نه اخلئ چې تاسو ایمان راوړئ د دې خبرې قدر نه کوئ ما لکم لا ترجون لله وقارا سشوی تاسو له چې تاسو نه لټوئ د پاره د الله رب العزت وقار دا چې تاسو ایمان راوړئ ګوره دا ایمان په الله باندې راوړل دا د الله رب العزت اصل کې څه دی هغه وقار چې کوم دی نو الله پاک ته ورکول دي دا الله پاک په هغه وقار باندې ګویا کې قول دی ځکه چې سړی هغه په اولوهیت په صفتو مني د رحیمیت او د کریمیت او د غفاریت په صفت یې ومني دی تعظیم وکړه داسې بل الله فرمایي جل جلاله وقد خلقکم اطوارا او په تحقیق سره پیدا کړی دي تاسو لرا الله تعالی اطوارا یعنی د یو حال نبل اطوار جمع د طور ده یعنی د یو حال نبل حال تا د بل نبل تا د بل نبل تا تر دې پورې چې الله دا انسان پیدا کړ اول د نطفه دغه حال دی بیا د دغه شو د علقې شو بیا د مضغې شو داسې علم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا آیا نګورئ تاسو چې څرنګه پیدا کړي دی الله تعالی هو اسمانونه طباقا چې بعضې د پاسه د بعضو دي وجعل القمر فیهن نورا او ګرځولی دی الله تعالی سپوږمۍ لره په دې کې نورا یعنی منوره حجی وجعل الشمس سراجا او ګرځولی دی نور لره سراج یعنی پلکیدون کی ډیوا او دا ډیره قوي ده د رڼا د سپوږمۍ نه ځکه چې د سپوږمۍ ته رڼا میلاو ده د نور نه میلاو ده الله فرمایي والله انبتکم من الارض او الله تعالی پیدا کړی دي تاسو لره د ځمکې نه ځکه بابا یې د ځمکې پیدا کړی د خاورې نه نو تاسو د هغه اولاد یې نو ځکه ورته وایي والله انبتکم من الارض الله پیدا کړی دي تاسو لره د ځمکې نه نباتا په پیدا کولو سره ثم یعیدکم فیها بیا به واپس کی تاسو د ځمکې ته په دې حال کې چې تاسو قبرونو کې دفن کړئ شي ويخا الله فرمای ويخرجكم اخراجا
او خارجی تاسو لره په قیامت کې اخراج په خارجول سره والله جعل لكم الارض بساطا او الله تعالی چې دې ګرځولې د تاسو د فائدې د پارس مکا بساطا یعنی مبسوطه ورکړې ده لتسلكوا منها سبلا فجاجا اپار د دې چې تاسو او چلوي د دینه لاري سبیل دا سبل جمع دخا سبیل لاري فجاجا واسع لاري تینا چکم دینو اگر زوی جوڑی کے یعنی وہ چلوے پکی قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده فرمایلی نوح علیہ السلام چې اے رب زما بشک دوی عصوني زمانہ فرمانی کړی دا او تابعداری کړی دا چا تابعداری کړی دا غلان دی طبقه والا خلقو من لم يزده ماله وولده اے الا خسارا هغه چا چې نه دی زیات کړی دلره مال دد او اولاد دد مگر د خسارې په جوړو سرکشه او د کفر په جوړ باندې سکړی دی زیات کړی دی د مال او اولاد الله فرمایي ومکروا مکرا کبارا او مکر کړو دوی د رؤساو د دې کې چې کوم غټانو دوی مکرن کبارا مکر لوی کړو وقالو ویلو دوی یلاندینه طبقه خلقو تا لا تذرن الہتکم مپرید تاسو خپل معبودان ولا تذرن ود ولا سواء او تاسو چې مپرید ود بوت او نسواع بوت ولا یغوس ويعوق ونصر او بل تاسو مپرید یغوس نومي بوت او یعوق او نصر تا ټول چې کوم دینو د دې د بوتانو نومونه دي ها وقد اضلوا كثيرا او په تحقیق سره گمراه کړي دي دوی لر ډېر گمراه کړي دي ها یعنی وقد اضلوا كثيرا او په تحقیق سره گمراه کړي دي دوی په دې سره ډېر د خلقونه چې دوی ته حکم کړي چې تاسو د دې عبادت کوئ جو بس هغه عبادت کړي دي ولا تزيد الظالمين الا خسا الا ضلالا او نزياتي ظالمانو لرا مگر صد ضلال په جوړ باندې گمراهه په جوړ انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن خا دا خو سورۃ هود غایت ده مما خطيئاتهم اغرقوا وادخلوا نارا د وجد خطاګانو د دوینه یو ضبط پکې خطایا هم امراغلی ښا دی غر کړی شو او داخل کړی شو دی ورتا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا پس نبم دوی د خپل ځانونو د پاره علاوه د الله تعالی نه امداد کون کی چمنه کی عذابنا وقال نوح الرب ویل نوح علیہ السلام چې اے رب زما لا تذر على الارض من الكافرين ديارا مپرګدې پس مکه باندې د کافرانو نه یو کوټه انک انتظرهم بشکا کچت تپریدي دوی لرا دې مخدز مکه باندې یو دل عبادک گمراه بکی دوی بندگان ستا یعنی دوی چې کوم دې گمراه کوي بندگان ستا ولا یلدو الا فاجرا کفارا نو کته پرې دی نو گمراه بکی دوی بندگان ستا او بل دوی نزيږي مگر فاجر او کفار یعنی کفر کوونکو فسق و فجور کوونکو دا بزيږي الکا تاسو وګورئ کنه نوح علیہ السلام خو پیغمبر د خدای دی دلته کې دا خبره چې دې سه ارشاد کړي چې بددعای ولو کړه کنه دا نوح علیہ السلام ته پته وا دا الله په
ورخودنې باندې چې الله ورته دا علم ورکړو چې دی که څومره اولاد زیږي نو ټول بسي یعنی فاسقان فاجران او کافران بیخا. نوح علیہ السلام زکه داسې سوال کړی دی رب اغفر لی ولوالدی او ویلی و چې اے رب زما بخنه وکړه ما ته او زما والدینو ته ولمن دخل بیتیا او هغه چاته چې داخل شوی دی کور زما ته زما منزل ته یا جماعت ته مؤمنا مؤمن په حال د ایمان کې وللمؤمنین والمؤمنات او د پاره د مؤمنانو سړو مؤمنانو خزو دسو یعنی تی ته بخنه وکړه ورځ د قیامت پورې ولا تزيد الظالمین الا تبارا او مزیاته ته ظالمانو لره مگر د هلاکت په جوړ باندې. نو دی بیا چې کوم دې سکړه الله رب العزت هلاک په طوفان کې ها. سورۃ الجن دا مبارک سورۃ چې کوم دې نو دا د دې نوم سورې جن دی. دې کې چونکه جنات او تذکرہ راغلی دا د دې وجه نه دی ټول سورۃ ته چې کوم دې نو سورۃ الجن ورته کې گویا کې خو دو ها. الله فرمای جل جلاله ګوري دې کې دورو کوګانی دي آیتونه پکې 28 دي او دا صورت مکی دی یعنی قبل الهجرت نازل دی. ما قبل صورت سره ربط دا دی چې په دغه مخ کی صورت کې هم چې دینو غټه مسلې چونکه په دې اخیری حصہ کې اکثریت د قیامت دا بیان زیات ته او د محقین جنت ته داخلي دل او د مبتلین اور د جهنم ته داخلي دل دای او دې سره سره توحید رسالت چې چونکه دا بنیادی مسله ده دا په دې کې ذکر دی. او بلدا الله فرمای جل جلاله قل اوحي الیا تو ورغه تو فرمایا چې وحی کړی شوی د ماتا انه استمع نفر من الجن بل ربط پکې دا هم دی التکی الله فرمایي چې مونږ لېګلو نوح عليه السلام قوم خپلتا او دا موتویلو چې دی وې روا دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وای چې ما ته وحی کړی شوی دا رضا الله پیغمبر را لېګلم کړي وحی پیغمبر ته کیږي. نو التکی د نوح علیہ السلام او د نور انبیاء کرامو ذکر او واقعات چې کوم دې ذکر شو دې کې الله رب العزت د خپل محبوب پیغمبر چې تخصیص بعد تعمیم کوي ها دلته کې د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د ارسال هغه ته د وحی دراتلو تذکرہ ده. قل تو فرمایا محبوب پیغمبر اوحی الیا چې وحی کړی شوی د ماتا یعنی خبر را کړی شوی ماته په وحی سره د الله د طرف نه انه استمع نفر من الجن شاد خبر داده اوریدل دی قرات زما یو ټولی د جناتنا او ټولی د جناتنا ها. واذ صرفنا الیک نفرا من الجن سوره احقاف کې راغلی دی ها. هغه وخت کې چې مونږ راړولې وتا تا یو ټولی د جناتنا فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا فسویلو دی ټولی د جناتو دی ویلو چې بشک مونږه اورېدلې دی قران عجيبه مونږه عجيبه قران اورېدلې او هغه يهدي الى الرشد چې د هدایت کی دا قران یعنی ستا ہدایت کی دی رشد تا ایمان تا ثواب تا فآمنا به پس ایمان راوړل دي مونږه په دې باندې ولن نشرک بربنا احد او شرک نکو مونږه درب خپل سره نه شریکو مونږه درب خپل سره هیڅوک وانه تعالی جد ربنا شان خبر داده چې عالی دی عالی دی تعالی جد ربنا الله جل مجدوه یعنی الله رب العزت چې کوم دی دا رب زمونږ دا
بزرگی والا دی پوش کنه بزرگتر دی رب زمونگا متخذ صاحبتا ولا ولدا ندی نیولی اے متخذ صاحبتا ولا ولدا ندی نیولی بی بی چا اللہ پاک ونو ولد وانه کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا وشان خبردار چې وو او مونږه کې چې کم جاهلانو دی په الله تعالی باندې یعنی څه کولا عبارت الله تعالی کې په دروغ جو غلو کولا او الله متصف کو په خذ سره او په اولاد سره په ولد سره وأنا ظننا أن لن نقول الإنس والجن على الله كذبا او مونږه دا چې کوم دې ګمان کوو هرگز چې کوم دی نو جنات نه وایي نه انسانان او نه جنات یعنی نه وایي انسانان او جنات په الله تعالی باندې دروغ زموږ دا عقله کې وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن او شان د خبردار و سړي د انسانانو نه چې zarar ورکاو یعوذون چې پناه غختلا فسړو د جناتو کله چې بدی په سفر کې تلو او داسې یو د یاري دغه ته وړاندې شو نو یو د بداسي ویل چې اعوذ بسید هذا المكان من شر صفهائه داسې به ویلې که یو ځای کې به دغه راغی داسې یو صحرا دغه به بیابان به او داسې ډراونې غونته کې دغه به نو ده به ویلې چې پناه غواړم زه په سردار د دې ځای د شر د دې کمکلان یعنی په نوم د سردار د دې مکان چې دلته کې کم پاتې کېږي د شر د چا نه د جهالو د صفهاو د دینه فزادوهم رهقا فزیاد کل دی لره د جناتو لرا چې دی به د په نوم باندې د جناتو د مشر په نوم باندې پناه غوښته کنه نو د زیات کل سره رهقا یعنی د طغیان او د سرکشي په جوړ باندې زیات کړ لاول ودا څنګه چې مونږه د جناتو نه مونږ څنګه یریو کنه خلق نو داسې به نه دا جنات به د انسانانو نه یریدل دی بیا څوک د په ځان باندې ډاډه کړه نو وی چیرې دغه خبره براله چې پناه غواړو موږ په سردار د دې مکان چې دا کمزې کې بدی پړاو کو کنه ضرورو دې د سې زړور شو چې اوس سبا اوس انسانان یری الله فرمای جل جلاله فزادوهم رهقا پسیات کړو دی لرا د طغیان او د سرکشه په جوړ باندې وانهم ظنوا كما ظننتم بشک دوی جناتو ګمان کړو دا څنګه چې تاسو ګمان کوئ انسانانو تاسو ان يبعث الله احد دا چې هرگز بنرا پاسې نه برا ژوند کی هیڅ چالرا پس تمرغنا وان لمسنا السماء وبشکا مونږ چې کوم دې خامخا مسکړې دې مونږه اسمان لمسنا السماء یعنی مونږ چې کوم دې نو مسکړې دې اسمان چې د ملائکو نه به چې دې نو خبرې اورېدې به پټولې بیا به کاغه ته چې کوم دې نو بیانولې ښا یې نجومیانو ته دغه هغه چې کوم کاهنان نو بیا به سره دوی سل خبره او کم سل به نور کړو د یو خبره بداوه هغه بری شاو خطر چې ملائکه به دغه خبرې کوي دی به تیرا تختولې نو بیا څه چلو شو بیا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا نو مونږ د اسمان لرا چې دا ډکړې شو د ملائکو نه
چې حفاظت د دې کو او بل دا د حرسن شدیدا د څوکیدار ملائکو نه سخت ملائکی دا مومنتل و شهبا او بل ستوري سوزون کی ستوري مونږ چې کوم دی نو اومنتو یعنی چې کله دا شیطانان زید خبرو اورېدو د پاره نو ملائکی په دا ستوري راووي ها ملائکی نه پوری دی په دا ستوري بده باندې په گزارو کې لمبدار ستوري باندې نو په دې زړه ولګي سوري شي سره تاو شيخه ایرشي او بعضې پکې داسې بد شي چې هغه بس چې جمدي نور دا خپل دغه نه وځي الله فرمای وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ او بشک مونږه مخکې د دې د مبعثنا درالېږلو نقعد منها مقاعد للسمع ناستلو به مونږ د دې نه هغه ځای د ناستې دا اورېدلو ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا پس هغه څوک چې اوس اوري نو مې به یجد له شهابا رصدا مې بدل را لمبدار ستوري وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا او بشک مونږ نه پوهیږو چې دا اراده د شر کړی دا الله تعالی هغه چا باندې په ځمکه کې دي یا که اراده کړی دا په دوی باندې رب د خیر د هدایت د خیر وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وبشک مونږ چې دین یو او بشکا زمونږ نه بعضی چې کوم دین صالحان دي چې هغه قرآن اوري ومننا دون ذلك او بعضی زمونږ نه علاوه د دین غیر صالح دي نو معلومه دا شوله چې قرآن اوریدل دا د نیکانو خلقو کار دی ښا او د غیر صالح خلقو کار نه دی کنا طرائق قددا مونږ چې دین یو ټولی مختلف وشکنه مسلمانان او کافران وانا ظننا ان لن نعجز الله من في الارض او بشک مونږ چې کوم دین یقین کوو هغه دا چې لن نعجز الله في الارض چې مونږ نه بچ کی مونږ چې کوم دین نه عجز کی الله نه عجز کوم الله تعالی در پسمخه کی ولن نعجزه هربا او بل دا چې هرگز مونږ نه عجز کو دلرا د تیخت په جوړ چیږي مونږ به تختونو بیا نمومي داسې نه وانا لما سمعنا الهدى آمنا به او بشک لما سمعنا الهدى هر کله چې مونږه واورې د هدایت قرآن نو مونږه ایمان راوړو په دې باندې فمن يؤمن بربه پس هغه څوک چې ایمان راوړي پر خپل باندې فلا يخاف بخسا پس نه یریږي د بحث نه یعنی د نقصان د حسناتو نه ولا رحقا او نه د ظلم نم نه یریږي چې په سیئه کې ورله زیادتو کې په ګناه کې الله فرمایي جل جلاله وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ او بشکا مونږ چې کوم دې زمونږ نه بعضی مسلمانان دي او بعضی چې کوم دې نسدي القاسطون یعنی ظلم کوونکي دي جائرون ښه په سبب د کفر ومن اظلم فاولئک تحروا رشدا الله فرمایل سو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ کله چې مونږه دا هدایت واورېدو دا قرآن عظیم الشان نو مونږ په دې ایمان راوړو فمن یؤمن بربه
هغه څوک چې ایمان وروړي په رب خپل باندې فلا یخاف بخسا ولا رهقا پس نه یریږي دی بخسن د نقصان د حسناتنا ولا رهقا او نه د ظلم نه چې زیادت په سیئاتو کې وکول داسې نشته وان منا المسلمون ومنا القاسطون او بشک بعضی زمونږه هغه چې کوم دی مسلمانان دي او بعض زمونه کافر دي قاسطون دي جائرون دي ومن اسلم فاولئک تحروا رشدا پس هغه چا چې اسلام قبول کړي پس دا سره دا خلق چې دی نو دوی تحروا رشدا دی قص کړي دی هدایت واما القاسطون او هر چې قاسطون دي یعنی مطلب دا دی چې واما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا او هر چې ظالمان دي نو دوی د پاره د جهنم خطبا څه لرګي او بل وان لو استقاموا دلته کې دا ان چې د مخفف د مثقل نه دی مخفف د مثقل اسم محذوف دی انهم بشک دوی چې کوم دی اوریدل کړي دي ان لو استقاموا على الطريقه چې دوی قائم پاتې شو په لار برابره لاسقيناهم ما ان غدقا خامخا سکومونگا دویتا اوبو غدقا ډیری اوبو خد اسمان الله فرمائی لنفتنهم فيه د پاره د دې چې دی چې امتحان کومونگا په دوی باندې چې امتحان کومونگا بدوی باندې پدې کې ومن يعرض عن ذکر ربه او هغه څوک چې اعراض کې د ذکر د رب خپلنا نسلكه عذابا صعدا او بچلو مونږه داخل وکو مونږه دلرا عذاب دردرسون عذاب تا کم عذاب تا صعدا یعنی چې سخت عذاب دی وان المساجد بشک مساجد چې کوم دی مواضع دو مانځه لله دا الله رب العزت لردی الله فرمای جل جلاله وان المساجد لله بشک مساجد چې دا د الله رب العزت لپاره دي تاسو ته مخ کې دي کې خبره کړې وغنه چې جمعهونه د الله لپاره دي فلا تدعوا مع الله احد تاسو چې دې عبادت مکوئ په دې کې سره د الله تعالی نه بل چا یعنی معنا دا ده چې الله سره په کې شریک به جوړوي بادشاہ یو سړی وایي کنه وایي ځکه د شپې د بادشاہ د بادشاہۍ نه ونه وتم نو قسم یې وکړو او نسبت ښځې ته د طلاق وکړو نو دی اوس حیران دی چې خدای پاکه د دې بادشاہ د سلطنت نه به زه په دې شپه کې څنګه وځم او داسې خو دا وسایلونه چې بس ایرپورټ ته لاړ شو بس چې دغه ساعت مې چې دوبۍ کې یا به په بل ملک کې ناست نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته راغی وته دا خبره وکړه نو هغه ته چې هلکه بس آسان کار دی چې وکړه ته جومات ته ورشه پته د بادشاہ د بادشاہۍ نه ووتې هلته اوس د بل بادشاہ چې دی حکم چلیږي د دغې درشل نه بار شولې د جومات د درشل نه نو د هغې بادشاہ چې کوم دی نو قانون چلېده هلکه ګاډې د سره دی اوس راکړه کاغذونه بھائی ته چې کوم دی نو شناختي کارډ وښایه ته د دې وطن یې که د بل وطن یې علی هذا القیاس دا ټولې خبرې پې دا دفې پې لګي خو چې کله دا الله رب العزت کور ته ورغی جماعت شریف ته نو بس
اوس بادشاہ راغی، غدام راغی او لویم راغی، ورکوټم راغی. د اوس بچ دی چې څنګه غریب سړی په د خپل لباس کې خدای ته ودرېږي، نو داسې بادشاه هم د سره په دقه صف کې ودرېږي. دا پکې نه وي چا خواشه صاحب په میټینګ کې دی او دی خواشه صاحب په میټینګ کې دی او دا د ورګه دا مرا پرې دی او دا پروتوکول دی او دا پلانې دا پکې نشته بس. بلکې کدی پکې وکړو دا بسې مکروه وي، ښه مکروه وي. دا خبره چې دی کتابونو لیکلې چې یو امام دی مثال په طور دی مانځه ته ودرېده، لکه مانځه ته ودرېده، اوس چې دی داسې خبرې راختې یا د خپو کشارې جوړ دی، نو ده وپېژند چې دا خو بادشاه را روان دی. نو د امام داسې دا مونځ یې د اوږد اوږد که داسې چېره خیرت یې پکې اوږد که مثال چې دی راورسي، نو دا مکروه دی. څه دی؟ مکروه دی. اوس که یو غریب سړی دی، ګوره د غریب سړي پکې بیا هم داسې نه هغه دغه پکې شته د الله په دې کور کې د غریب سړي بیا هم څه لحاظ شته. اوس که د امام مثال په طور باندې ودرېد مانځه ته، یو غریب سړی راغی، ده وپېژند چې دا خو پلانکې را روان دی، ده ورته مونځ وکړ که نو دا خیر دی، دې کې کراهت نشته. ځکه چې دا بادشاه چې دی مالدار سړي ته دا رستوالی راغی، نو دا په دې بنیاد باندې راغی چې د ده د مال لحاظ پکې وشو او خلق په دې باندې چې کوم دی نو دا مایند کوي او دا چې کوم دی نو مخصوصي چې ځکه ګوره د امام صاحب دی دغه ته بادشاه ته دا مونځ داسې دغه راغی او غریب سړی چې دی نو هغه خو وایي چې دا مړه ښې وکړه غریب دی چې راورسي. تاسو پوه شئ. ها نو د جماعت شریف دغه کې دا مسله ده چې به دې ته ورغلی نو د بادشاه باچایي ختم شو. اوس په دې کې به د کوم د احکم الحاکمین بادشاه باچایي به چلیږي، نو غریب هم چې دی نو سیدې لځي نو ټوټې به په ځان راړی، او که مالدار بادشاه دی نو هغه هم داسې کوي، داسې به نه کوي. دا پکې نشته چې دی روغ رمټ دی او دی اوس دی سجده نه کوي او ځکه چې بادشاه دی، دا پکې نشته. په یو صف کې به ولاړ. الله فرمایي جل جلاله فلا تدعوا مع الله احدا، پس تاسو عبادت مکوئ په دې مساجدو کې جماعتونو کې سره د الله تعالی نه بل چا، یعنی د الله سره څوک شریکوئ مه چې د بل چا عبادت هم پکې کوئ. وانه لما قام عبد الله، او شان د خبر دا دی هر کله چې ودرېد عبد الله یعنی محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک ودرېد، یدعوه چې عبادت کی دی د الله، بطن نخله ورته وایي، نو ده پکې عبادت د الله کو. فکادو نزدیو دوی دا جنات یکونون علیه لبدا، دا چې دوی شي په ده باندې په نبي علیہ السلام باندې لبدا په شانته د لبد، یعنی په بعض چې د بعضو د پاسه د ډېرې ګڼې د وجې نه سواري که نه، دا چې دوی په نبي علیہ السلام باندې یو چمبر شي، نو دغسې قریب یعنی دونه ګڼ تعداد سره دی راغله. قلت فرمایا انما ادعو، خبره بلکې دا ده زه عبادت کوم ربي د رب خپل، ولا اشرک به احدا، او نه شریکوم زه د الله تعالی سره هیڅ څوک. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تو ورته فرمایا چې بېشکه نه مالک نیم زه ستاسو د پاره د ضرر ولا رشدا، او نه د خیر. قل انی لن یجیرنی من الله، تو فرمایا چې بېشکه لن یجیرنی من الله، نشي خلاصولی ته مال، نشي خلاصولی
دې مال را د الله د عذاب نه کزنا فرمانی وکم هیڅوک مې نشي خلاصولی د الله پاک د عذاب نه کزنا فرمانی وکم ولن اجد من دونه ملتحدا او هرگز بنمومي هرگز بنمومي دې علاوه د الله تعالی نه غیر ملتحدا یعنی ملتجا او زید د خلاصي الا بلاغنا مگر دا چې کوم دې رسله بلاغ دې ها یعنی زه مالک نیمه تاسو د پاره مگر د رسول تاسو ته من الله الله رب العزت طرفنا ورسالاته او د رسالت دنا ومن يعص الله ورسوله وغسوک چې دې نافرمانی کی دا الله تعالی او رسول دا الله پاک فإن له نار جهنم خاشعين پس بشک د پارا ور د جهنم دې چې دې به همیشه پدې کې ابدا همیشه الله فرمای جل جلاله حتا اذا راوا ما يوعدون تر دې چې ویني دوی هغه چې دې سره وعده کول شي سيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا پسر د چې پوه بشي دوی څوک ډېر کمزور دی ډېر کمزور څوک دی من اضعف ناصرا څوک ډېر کمزور دی د امداد په جوړ باندې چې امداد وکړي واقل عدد او څوک ډېر کم دی د عدد د معاونینو په شمار په جوړ باندې الله فرمایي قل تو فرمایا ان ادری اقریب ما توعدون ام نجعل له ربی امدا تو فرمایا محبوب پیغمبرا چې دا ان په معنا د ما سره دی ښا نه پوهېږم زه از خود اقریب ما توعدون هغه چې آیا نږدې دی هغه چې تاسو سره وعده کولی شي ام یجعل له ربی امدا یاد ګرځي الله تعالی د دې لپاره یعنی رب زما ګرځي د دې لپاره امدا یعنی غایت او یو گویا کې یو اند یو اخر اوس تاسو وګورئ کنه الله فرمای جل جلاله عالم الغیب عالم دی الله رب العزت په غیب باندې فلا یظهر علی غیبه احدا پس نه ظاهری او غیب خپل اچھا تا الا من ارتضى من رسول مگر هغه څوک چې رضا شي د رسول د الله رب العزت نه فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ځکه تاسو ګورئ چې دا غیب نه ظاهري مگر هغه چاته چې دی د دې مغیباتو د پاره غوړه کې د رسولانو نو فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا شان د خبره داده ګرځي او سیر کوي اولاد دي د چانه اولاد دي دنه یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نو ومن خلفه ورستو رصدا یعنی ملائک دي چې حفاظت کوون کی دي پوښ کنه د دې انسان ليعلم ان قد ابلغوا لپاره دې چې معلوم کوم زپو چې معلوم کې الله تعالی په علم ظهوري سره دا چې په تحقیق سره دوی یعنی قد ابلغوا چې دی رسول د رسالت
یعنی رسالات ربهم رسالتونه در خپل پیغامات در خپل واحاط بما لديهم او یری او احاطه کړی دا هغه څه باندې چې د دې د دې سره دی احاط بما لديهم او ولدا چې احاطه کړی دا هغه څه باندې چې د دې سره دی واحصى كل شيء عددا او شمار کړی دی محفوظ کړی دی الله تعالی هر شی لرا د حفاظت په جوړ باندې یعنی د شمار په جوړ باندې الله پاک چې دې د غسکړي محفوظ کړی دی سورہ مزمل شریف دا مبارک سورت چې کوم دی نو دا گویا کې مکی سورت ته او دا قول چې کوم دی نو د چا دی د جمهور علماء دی الله فرمایي جل جلاله خا اوس بدی دی کې په مخکینی صورت کې د قیامت ذکر وشو اوس په دې صورت کې چې کوم دی نو هم د قران عظیم الشان او د الله د عبادت بندګي ذکر په دې کې هم کیږي او په آخر کې هغه صفات چې کوم دی چې کوم الله تعالی محبوب دی نو په هغه باندې دې صورت آغاز کې لکه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم خاص د الله په نوم شروع کوم بس الله ډیر مهربان دی په مهربانه خا آب سره په دنیا کې الرحیم سے الله شډیر مهربان دی په آخرت کې په مهربانه عام سره په آخرت کې په مؤمنانو او په کافرانو یا ایها المزمل اے یا ایها المزمل اے صادر غستون کیا تکبل اچون کیا قم اللیل منس کو دشپی قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا یعنی تو قیام کو دشپی مگر لګشپا نصفه نیمشپا یا چې دې او ها نصفه او انقص منه قلیلا یا کم ود دینا لګ تدریمی سے پوری او زد علیه یا زیاتوالی کو په دې باندې تر د دوی سو پوری په دریو کې دوی سیخه دا او د پاره د تخیر د چې کم ستا خوخي محبوبه ورتل القران ترتیلا او ته چې کوم دې رس کوا قران وایا په غسرا د خیرت د لغت او د قانون موافق ترتیلا پلستلو سرا انا سنلقي عليك قولا ثقيل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا بشک مونږ چې کم دینو القا کړی دی تا محبوب پیغمبره قولا یعنی قرآن خلق قول نه مراد قرآن عظیم الشان دی ثقیلا چې ډېر زیات هیبتناک دی او سخت دی ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان ناشئة الليل استاسو ګوري بشکا د شپې چې کوم دینو پاسېدل دا هي اشد وطئا واقوم قيلا دا ډېر زیات چې کوم دینو سړي درانه دي او بل دا چې دی واقوم قيلا او ډېر زیات یعنی درست ها هي اشد وطئا واقوم قيلا دا ډېر زیات چې کوم دی نو سره سخت په نفس باندې او بل دا چې د پیمال کولو په جوړ باندې دا ډېر سخت دی د شپې دا قیام ښه واقوم قيلا او ډېر زیات اقوم دی یعنی ابین دی د قول په جوړ باندې
इन लक फी النهار सबहन तवीला, बेशका स्ताद पार पो वरस की सबहन तवीला, यानी तस्बीह दी उगद। वस्कुरु याद के, वस्कुर अंतुम वस्कुर इस्म रब्बिका, और याद का नुम दर रब्बल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे इब्तिदा द क़िरत के वाया, व तबत्तल इलेही तब्तीला, और बलदा चिकट कवा है दता इबादत की तब्तीला, यानी तबत्तल पर माना इनक़ते असर दी, यानी इनक़ते इलेही हा तब्तीला, उनक़ते कवद तप इबादत की ससर पर इनक़ता सरा। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ताला चे रब द मशरिक़ और द मग़रिब दे, ला इलाहा इल्ला हु, निश्ता दिलाइक दे इबादत मगर दे दे। फत्तखिज़हु वकीला, पस उनी वत वकील, यानी पो उमूर उस्ता की। हाँ रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला, रब द मशरिक़ और द मग़रिब दे, और निश्त दे लाइक दे इबादत मगर दे दे। लो दे वक्त की फत्तखिज़हु वकीला, उनी से दिलरा मुवक्किल, यानी माना दादा ची चाहता उमूर स्पारली शिखा तखपल उमूर स्पारे। वस्बिर अला मा यक़ूलून, वायदी चे सबर कव पाग सबांदी ची द्वी वाई दा कुफार न मकी और दा काफिरान ची दीन दी चे सवाई नु तसबक कवा सबर कवा। वहजुरहुम हजरन जमीला, और त चिकम दे नुसकवा, यानी डडा कवा प्रेगदा दी लरा दी पोपरे खौदुल खौसरा, जज़ा पज़ा पके नहीं खा। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, और बलदा च प्रेग दे माल रहो दरोजनो लरा प्रे दे। वलिन नामती, अगर कम खावंदान च दसदी द निअमत ती, वमहिलहुम कलीला, और यानी मोहलत वर्के दी त लग। इन्ना रब्बना, बेशक रब जमू च दे, हाँ इन लदैना अनकाला व जहीम व तुआमन ज़ा गुस्सा, बेशक जमू सरा अगा अनकाल दी, यानी क़ुयूद दी सख्त दरान दरान खा, और बलदा और जहन्नम दे, और मुहरिक़ा दे, और खुराक दे ज़ा गुस्सतिन, चगान न्यून के दा गाड़े दे, यानी गाड़ा निशी लकागा ज़क़ूम और द्वरी और गस्लीन का ना दगा दे। व अज़ाबन अलीम, व अज़ाब दर्द रसून के दे। यौम तर्जुफ़ुल अर्दु वल जिबालु, और बलदा पागौरस के तर्जुफ़ुल अर्दु वल जिबाल, ओ बखज़ीगी ज़मका और गुरुना। वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, और बगरजीगी यौ अल्लाह फरमाई छि दा बहु खजीगी ज़मका और गुरुना, और दा बहु गर्जीगी प्रशांत द गुरुनो कसीबा, और बगरजीगी दा गुरुना संग बहु गर्जीगी कसीबा प्रशांत द शुग द डेरे, जकदा शक चिरा गुरनी शुई करे दासी बहु गर्जी महीला चिदा बस बेदुन की बई पस्त दे राजम के दोना, बेदुन की पस्त ना राजम के दोना। तासु का ख्याल करी कल चिदा सड़े शग ढेर कई ढेरी की ना ढेरे कई, तो कल कल पके दासी रौर खड़ी दासी अल्लाह पाक दी और कि हुरनो बदा का शांति क्यों कर जी कि कदा शग द ढेरो पशा
الا ارسلنا الیکم بشک لګلې د مونږه تعالی ردی کافرانو د مکې ته رسولن په حال کون چې کوم دی ان ارسلنا الیکم رسولن بشک لګلې د مونږه تاسو ته عظمت والا رسول چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی بلګلې او شهیدا او بلدا او شهیدن علیکم وبل گواہی کون کې پتا سو باندې قیامت کی کما ارسلنا الى فرعون رسولا پسرنګ چلے گلے مونږه فرعون تا رسول یعنی موسی علیہ السلام فعصى فرعون الرسول پس نافرمانی کړي وا موسی یعنی موسی علیہ السلام فاخذناه اخذا وبیلا خا پس نیولې مونږه دلرا په نیولو سخت سرا وبیلها شدیده فكيف پسرنګ بوي خا الله فرمای جل جو فكيف تتقون ان كفرتم پسرنګ تاسو یریږي کچرته تاسو یعنی ناشکری وشي تاسو یعنی مطلب کوپرو کی پتا سو باندې په دنیا کې دا کومه ورځ نه یریږي یوم یجعل الولدان شیبان السماء منفطر به چې الله رب العزت ګوره او فرمایله چې یو خو دا ماشومان چې دینو دا به بوډاګانو ګرځي دا ولې دی بچ کم دینو دا شپېلې والی شي د دې قیامت دومره هولناک دی چې دا به نو ماشومان بچي به هغه بوډاګان شي دې سختۍ د وجې او بیا الله فرمایي جل جلاله او اسمان بچ کم دینو او بچوي اسمان به اوچوي د پد سره یعنی کدی کی مثال په تور باندې د دې اسمان ما متعلق ندا به اوچوي منفطر به یعنی او بچو پد سره کان وعده مفعولا دا وعده د الله تعالی چې کوم دی راتلو د دې ورځې مفعولا یعنی کړي شوی دا او دا ثابت د خامخا راځي ان هذه تذکرہ بشک دا نخ چې کوم دی چې دا دین یې رول کیږي دا تذکرہ ده وعظ دی ومن شاء اتخذ الى ربه سبیلا هغه څوک چې وغواړي نو او بني سی رب خپل لرا الى ربه سبیلا او بني سی رب خپل تا لارا په ایمان سره په طاعت سره پوه شو کنه ها الله فرمای جل جلاله ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه بشک رفستا چې کوم دین عالم دی په دې باندې چې بشک ته قائميږي ادنى من ثلث الليل یعنی لګ د درې د دو ثلث د شپې نه ثلثي راغلی ښا د دو ثلث د شپې نه اقل د دو ثلث د شپې نه ونصفه یا د نیم شپې یا چې کوم دی د درې حصے د شپې او طائفه من الذين معك او یو ټولې ستاره چې کوم دی رسکیږي قائميږي ودريږي دچا یو ټولې چې کوم دی نو داغه خلقونه چې ستا سره کوم دي د صحابه کرامو ناغه ودريږي ستا د شپې یعنی صلات الليل تا والله الله تعالی چې دی يقدر الليل والنهار الله تعالی مقدر کوي یعنی محفوظ کوي شپه او ورځ علم ان لن تحصوه فتاب عليكم عالم دی الله تعالی دا چې تاسو به یعنی او به حساب به نه کې محفوظ به نه کې شپې لرا دا چې تاسو پکې ودرېږئ لتقوموا فيما يجب القيام فيه الا بقيام
جميعه. الله فرمایل جل جلاله والله يقدر الليل والنهار، الله تعالی چې کوم دی یعنی مقدر کړی دا او گویا کې محفوظه کړی د شپې لره او ورځې لره. علم ان لن تحصوه، عالم دی الله رب العزت په څه باندې ان لن تحصوه، انه لن تحصوه چې له تاسو نشي محفوظ کولی. فتاب علیکم، قبول د توبې په تاسو باندې وکړئ. نو اوس که دا صلات الليل فرض ګرځولې نو بیا به هغه مشکله وکړه. الله فرمایي جل جلاله فقرؤوا ما تيسر من القرآن، فاستاسو لولې هغه چې اساني د قرآن عظیم الشان نه په مانځ کې. تاسو چې مونځ کوئ نو په مانځ کې چې کوم د اساني لولې ولې چې د غلطو وغیرو نو پکې تاسو محفوظ یې. ها علم ان سيكون منكم، عالم دی الله تعالی په دې سيكون منكم مرضى، زرد چې وي بستاسو نه بیماران، او آخرون یضربون فی الارض، او نور چې کوم دی نو دی با مسافر کوونکي به یضربون په معنا د یسافرون، سفر کوونکي به دی په ځمکه کې الله تعالی علم دی یبتغون من فضل الله، دی طلب کوي د فضل الله تعالی نه. واخرون او نور چې کوم دی نو دو ځایا واخرون یقاتلون فی سبیل الله، او نور چې کوم دی نو دوی جهاد کوي په لار د الله رب العزت کې. دغه یو ډله چې کوم دا دوی څه کوي، یعنی کدی ستاسو نه څوک زرد چې وي به ستاسو نه بیمار یا چې کوم دی نو نور به سفر کوونکي به په ځمکه کې دوی به طلب کوي رزق دا فضل د الله رب العزت. نو تبه چې کوم دی یو خدا شو، بل دا چې واخرون یقاتلون فی سبیل الله، او بل ډله چې دی جهاد کی په لار د الله تعالی کې. نو دا کار کوي چې فقرؤوا ما تيسر منه، پس لولې تاسو هغه چې اسانی د دې قرآن عظیم الشان نه. واقیموا الصلاة، او قائموي منځ لره، وآتوا الزکاة، ورکوي زکات لره، واقرضوا الله قرضا حسنا، او قرض ورکوي الله تعالی ته قرض حسنا. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، او هغه چې تاسو وړاندې لګئ د پاره د نفسونو خپلو د نیکونه، یعنی د خیر نه تجدوه عند الله، تاسو به عمومه دی لره په الله رب العزت په نسبت باندې. او بیا هو خیرا، الله تعالی ډیر غوره دی، او واعظم اجر، او ډیر لوی دی د اجر ثواب په جوړ باندې الله پاک. واستغفر الله، او طلب د امداد کو د الله رب العزت نه. ان الله بشک الله تعالی چې دی غفور الرحیم، ډیر زیات بخونکی او ډیر زیات مهرباني کوونکی دی. لګي یو 100 منټه به کی او ان شاء الله لګا دا ته راشه او دا شریف وایا. اوكي دا بس خبره. هي تراشم لا شيء. دا لک سٹاپ په دغه لږ ځای